حدیث مبارک دی چې کله کوم یو بنده سره الله جل شانه محبت کوي نو الله پاک ملائ اعلی هغه فرښتې چې الله جل شانه ته ډېرې نږدې دي هغه کې اعلان وکړي چې زما د فلان کې بنده سره محبت دی، تاسو هم د هغه سره محبت کوئ. هغه فرښتې بیا نورو فرښتو کې اعلان وکړي، هغه فرښتې بر آسمان چې آخري دی په هغې کې اعلان وکړي، بیا هغه فرښتې لاندیني اسمان کې بیا تر دنیا پورې دا سلسله راشي، بیا دا فرښتې چې سماعي دنیا کې دی په ځمکه کې اعلان وکړي، بیا په ځمکه کې د هغه بنده سره چې کوم الله جل جلاله ته محبوب وي، د خدای د هغه سره محبت وي، په ځمکه کې د هغه سره د هغه خلکو محبت اول پیدا شي چې کوم فرښتو ته نږدې دي، او فرښتو انسان فرښتو ته هم نږدې کېدی شي او د حیواناتو ته هم نږدې کېدی شي. دی چې کله ښه صفات په ده کې راشي، ملکوتي په ده کې دواړه استعداد الله پاک ایښي دي، دی فرښتو ته نږدې شي، بلکې کله د ده پرواز د فرښتو نه مخکې لاړ شي، او دی چې کله حیواني صفات اختیار کړي، غصه بېځایه، شهوت پرستی بېځایه، خواهشاتو باندې عمل کول، دی کله د حیواناتو نه بدتر شي. اولئک کالانعام بل هم اضل. نو دغه وخت کې دی لرې شي، ډېر زیات لرې لاړ شي، نو د دې فرښتو آواز او دین د هغه محبت منتقېدل د هغې بنده سره د نیکانو خلکو په زړونو کې پیدا شي.